نن هغه ورځ ده، یعنی د مئی 28 چې په دې ورځ باندې زمونږ خوږ وطن پاکستان لا الله پاک دا صلاحیت ورکړی چې په ټوله دنیا کې چې کوم د نیوکلیر هغه ټیسټ و هغه په دې ورځ باندې شوی، خو دا دې دپاره نه شوی چې یاره د چا خلاف دی یو اګریشن وشي یا د چا خلاف دی دا زور استعمال کړی شي، بلکې پاکستان همیشه د مینې، د محبت، د امن، د ورورولۍ خبره کړې ده. خو چې کله زمونږ په ګاونډ کې زمونږ یو داسې هیواد چې هغوی همیشه د بدماشۍ نه کار اخلي، د زورګیرۍ نه کار اخلي، نو د هغې په جواب کې بیا مونږه دا ټیسټونه چې وو نو دا مونږه د خپل دفاع دپاره کړو او هغه ورځ ده او دا ورځ ده. ټیک ده زمونږ وطن ته، زمونږ قوم ته په دې کې مشکلات هم راپېښ شو، خو بیا هم دا ډیر شکر دی چې د وطن د دفاع خبره ده یا د په دنیا کې د سرلوړۍ خبره ده، نو هغه په خپل ځای ده. مونږه به حیثیت د قوم همیشه زمونږ لیډرشپ، زمونږ چې څونه مشران دي همیشه دا خبره کړې ده چې مونږ په ټوله دنیا کې د امن ژوند غواړو، امن خوښو، د ملګرو ملتو چې کوم قانون دی د هغې مونږه بالکل تابع کوو. خو که فرض کا په دې چم ګاونډ کې زمونږ د بدقسمتۍ نه داسې یو ملک مونږ سره خوا کې په چم کې او په ګاونډ کې دی چې هغوی همیشه د پاکستان خلاف کار کوي، نو کله چې هم زمونږ د وطن، زمونږ د خاورې، زمونږ د قوم، زمونږ د وګړو خلاف څوک کار کوي، نو انشاءالله چې هغوی ته به هم په هغه ژبه او په هغه الفاظو کې جواب میلاویږي.